بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد د دین بعد فهذا مختصر دایو مختصر کتاب دی مضبوط او د دې ضبط کړي شوی دی په نحو په علم نحو کې جماعت فيه ما را جمع کړي دی په دې کې مهمات النحو اهم مسلې د علم نحو على ترتیب الکافیه د کافیه په ترتیب باندې مبوبا پداس حال کی چیز باب جوڑون کی امدی کتاب لرا و مفصلا او فصل جوڑون کی امدی لرا دا پدی صورت کی معنی دا چکل مبوبا او مفصلا اسم فاعل شی او ما قبل آخر مکسور ویلی شی او که مبوبا او مفصلا ویلی شی ما قبل آخر مفتوح شی نو بیاوی معنی دا کتاب طرف تراجیوی مبوبا پداس حال کی چدا کتاب باب کړي شوی دی و مفصلا او فصل کړي شوی دی بعبارت واضحه فواضح عبارت سرما ایراد الامثله سرد پیش کولو درولو د مثالونو فی جميع مسائل هذا دی پټول مسلو کې من غیر تعرض بغیر د وړاندې کېدونو بغیر د تعرض نه للادله والعلل دلائل تو علتونو ته یعنی د علتونو دلائل د مسائلو دا من دي بیان کړي او عبارت واضحه سره می ټول مسلې بیان کړي دي او دا غي مثالونه می بیان کړي دي دلائل پکې نشتا ځکه پکې نشتا لالا یشوش د پاره چې په تشویش کې واقع نه کی په پریشانی کې واقع نه کی ذهن المبتدی د مبتدی ابتدا کون کی طالب علم ذهن لرا چې یشوش ویل شي دا معروف صيغه نو بیا و ذهن المبتدی دا مفعول به وی دا و منصوب ویل کی او په یشوش کې چې کوم ضمیر دی نو هغه بیا دی کتاب تراجی چې دا کتاب مختصر چې دی نو دا په تشویش او پریشانی کې واقع نه کی ذهن د مبتدی لره او که چرته دا د مجهول په صيغه سره ویلی شي الله یشوشا دې لپاره چې په پریشانی کې واقع نشي ذهن المبتدی په دې صورت کې ذهن المبتدی نائب فاعل مرفوع ویل کیږي ذهن د مبتدی عن فهم المسائل د مسائل د فهمنا یعنی اسنا چې ابتدایي طالب علم اغا دا فهم د مسائلنا مصروف شي او په دلایلو کې او په علتونو کې مبتلا شي وسمیته او مانو کې خود دې مختصر لره به هدایت النحو هدایت النحو رجاء الى ان يهدي الله تعالی به پدې امید سره چې الله پاک برهنمایو کې د دې په وجبان دي الطالبین د علم نحو طلبوتا ورتبته او ما ترتیب ورکړي کتاب لره علی مقدمه په یو مقدمه و ثلاثه اقسام او پدریو اقسام و خاتمه او په یو خاتمه بتوفیق الملك العزیز العلام د اغزاد په توفیق سره چې بادشاہ دی زبردستی او د ډیر علم مالک دی په دې عبارت کې دا هاذا چې دین دا اشاره ده او اشاره پدې کې کتاب ته شوی کچرته کې مصنف رحمت الله علیه دا کتاب د مخ کې نه لیکلو او دا خطبه چې دین د رستو لیکلی نو د دې دا مطلب دی چې هغه موجود کوم کتابونه هغه ته اشاره او کچرته کې مصنف رحمت الله علیه خطبه مخ کې لیکلی او کتاب رستو لیکلی نو د دې دا مطلب دی چې د مصنف په ذهن کې د کتاب کا مخاکه ده او کوم نقشه ده نو هغه ته په دې هاذا سره اشاره شوی مختصر دا هغه کلام ته وی چې عبارت لګي او معنا پکې ډېری او مضبوط ضبط کړي شوی دا هغه ته وی چې د زواید نه خالی وي یعنی زیاتی مسلې پکې نه وي او خروج عن البحث پکې نه شوی صرف د هغه فن مسائل پکې ذکر شوی او د ترتیب الکافیه د دې ترتیب دا مطلب دی چې کافیه کې اول بحث د اسم دی بیا د فعل دی بیا د حرف دی نو مغه شان دلتم دی اول الت مرفوعات ذکر دی بیا منصوبات دی بیا مجرورات دی نو په هدایت النحو کې مداسي دی لیکن دا ترتیب دا
په اکثر مسائلو کې دي، په تمامو مسائلو کې داسې نه ده. خو د هدایت النحو او د کافیه په میانس کې فرق دا دی چې د هدایت النحو عبارت آسان دی او د کافیه عبارت مشکل دی او د اغینا فهم د مسائلو دا ګران دی. او رتبته کې مصنف رحمت الله علیه دا خبره بیانې چې د دې کتاب اجزاء کم کم دي، نو یو مقدمه ده او اسم فعل او حرف دی او خاتمه ده. لیکن چې کوم صحیح نسخې دي نو په هغه کې دا خاتمه لفظ نشته او رستو په کتاب کې په تفصیل کې هم خاتمه نشته. د دې عبارت ترکیب غدا سکیږي چې اما حرف شرط دا قائم مقام د فعل شرط محذوف دی. اصل عبارت دا سې دی چې مهما یکم من شیء بعد البسمله والحمد والصلاه، نو بعدو چې دی دا ظرف زمان دا مقطوع عن الاضافت مبنی دی په ضمه باندې او دا مفعول فیه دی. او مفعول فیه د چا د پاره جوړیږي؟ د اما حرف شرط د پاره جوړیږي چې قائم مقام د فعل شرط دی، او یا دا مفعول به دی د فعل شرط محذوف د پاره. فجزائیه هذا دا مبتدا دی، مختصر دا موصوف دی، مضبوط دا صفت اولا دی، فی دا جار دی، النحو مجرور جار مجرور متعلق دا کائنن دا شبه جمله صفت ثانیه جوړیږي، جماعت فعل دی او دا تو ضمیر ذل حال دی، فی جار دی او ہی دا ضمیر مجرور دی، متعلق دا جماعتو دا پارا جوړیږي جار مجرور. او مهمات دا مضاف دی، النحو مضاف الیه دی، مضاف سره دا مضاف الیه نه مفعول به د جماعتو، علی حرف جر دی، ترتیب دا مضاف دی، الکافیه مضاف الیه دی، مضاف سره د مضاف الیه نه مجرور د جار دی، او جار سره د مجرور نه متعلق ثانی د جماعتو دی. مبوبا اسم فاعل پدې کې هو ضمیر دی، هغه د دې فاعل اسم فاعل سره د فاعل ناشب جمله معطوف علیه و حرف عطف دی، مفسرا اسم فاعل دی، پدې کې هو ضمیر دی، هغه فاعل دی، اسم فاعل سره د فاعل ناشب جمله دا معطوف علیه سره د معطوف نه دا حال شو، د تو ضمیر ذل حال نه ذل حال سره د حال نه فاعل د جماعتو. با حرف جر دی، عبارتنا دا موصوف دی، واضحتنا صفت اولا دی، معا دا مضاف دی، ایراد مصدر متعدی دی، بیا مضاف دی، الامثلة مضاف الیه دی، فی دا جار دی، جمیع مضاف دی، مسائل دا بیا مضاف دی، او ها ضمیر دا مضاف الیه دی، مضاف سره د مضاف الیه نه مجرور د جار سره د مجرور نه متعلق د ایراد مصدر متعدی، ایراد مصدر سره د مضاف الیه او متعلق نه دا بیا مضاف الیه شو، د مع مضاف سره د مضاف الیه نه مفعول فیه، د مقترنه اسم فاعل، مقترنه اسم فاعل دی، پدې کې هي ضمیر دی، هغه فاعل دی، اسم فاعل د خپل فاعل، او مفعول فیه سره دا شبه جمله صفت ثانیه د عبارت. نو پدې صورت کې مقترنتین دا به مجرور ویل کی، عبارت موصوف سره د دواړو صفاتونه دا مجرور شو، د جار سره د مجرور نه دا متعلق د جماعتو فعل. من دا حرف جر دی، او غیر دا مضاف دی، تعرض دا مصدر، لام دا حرف جر دی، ادلتن الادلتی دا معطوف علیه دی، او وہ حرف عطف دی، العلل دا معطوف دی، معطوف علیه سره د معطوف نه مجرور د جار سره د مجرور نه متعلق د تعرض مصدر سره د خپل متعلق نه مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه مجرور د جار سره د مجرور نه دا بل متعلق شو د جماعتو فعل سره. لام حرف جر دی، ان مصدریه ناصبه دی، لا یشوش فعل دی، پدې کې هو ضمیر دی، راجع دی تعرض تا یا مختصر تا، هغه دی فاعل دی، ذهن المبتدی مضاف الیه مفعول به د لا یشوش فعل دی.
عن فهم المسائل دا جار مجرور متعلق د لا یشوش فعل دی فعل سره د خپل فاعل مفعول به متعلق نه جمله فعلیه په تعویل د مصدر سره مجرور د جار سره د مجرور نه دا بل متعلق شو د جماعت فعل سره د خپل فاعل مفعول به متعلقاتنا دا جمله فعلیه صفت ثالثه دا مختصر شو و دا حرف عطف دی سمیتو فعل با فاعل دی هو دا ضمیر دا مفعول به دی بهدایت النحو دا جار مجرور متعلق دا سمیتو رجاء دا مضاف دی ان مصدریه دی یهدی اللہ یهدی فعل دی اللہ ذو الحال دی تعالی فعل دی پدی کی هو ضمیر دی غیر فاعل دی فعل سره فاعل نه جمله فعلیه دا حال د ذو الحال دی ذو الحال سره د حال نه فاعل یهدی دی به جار مجرور د یهدی متعلق دی الطالبین مفعول به دی فعل سره د خپل فاعل مفعول به متعلق نه جمله فعلیه په تعویل د مصدر سره مضاف الیه د رجاء دی رجاء مضاف سره د مضاف الیه نه مفعول له د سمیت فعل لپاره دی سمیت فعل سره د خپل فاعل مفعول به مفعول له متعلقاتنا دا جمله فعلیه صفت رابعه دا د مختصر شو و عاطف دی رتبت فعل با فاعل دی هو ضمیر دا مفعول به دی علی جار دی مقدمه معطوف علیه دی و عاطفه ثلاثه اقسام مضاف الیه معطوف علیه سره د معطوف نه مجرور د جار سره د مجرور نه متعلق د رتبت فعل او با جار دی او توفیق دا مضاف دی الملک موصوف العزیز دا صفت اولا دی العلام صفت ثانیه دی موصوف سره د دوالو صفتونو نه مجرور د جار سجار سره د مجرور نه متعلق د رتبت فعل سره د خپل فاعل مفعول به او دوالو متعلقونه جمله فعلیه خبریه دا پنځم صفت شو د مختصر په ذریعه د عطف سره پس مختصر د خپل پنځو صفات سره دا خبر د مبتدا شو مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه جزاء د شرط خپل جزاء سره د جمله شرطیه شو په دې عبارت کې نحوی اجرا څنګه کی ناغه بداسي کو چې اما د حرف شرط مبنی دی او بعدو ظرف دی مضاف الیه محذوف دی او په نیت د متکلم کې شتان په دې صورت کې دا مبنی وی په ضمه سره او فا دا حرف دی مبنی دی هاذا اسم غیر متمکن اسم اشاره دی مبنی دی مختصر دا اسم معرب دی مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعیه ضمه سری حالت نسبیه فتح سری حالت جریه کسره سری دا خبر کې دو په وجبان مرفوع دی او علامت د رفع ضمه دراده مضبوط اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعیه ضمه سره حالت نسبیه فتح سره حالت جریه کسره سره صفت د مختصر دی په دی وجه مرفوع دی علامت د رفع ضمه د طاده مضبوطن کی آخر کې طاده نو دا دیوانه چې کوم ضمه ده د علامه د رفع فی دا حرف مبنی دی النحوی اسم مفرد قائم مقام د صحیح دی حالت رفعیه ضمه سره حالت نسبیه فتحی سره حالت جریه کسره سره دی او د فی حرف جر په وجه باندې دا مجرور دی علامت د جر دا کسره د و ده النحوی د و لاندې کسره د علامت د جر دی جماعت دا فعل ماضی دی مبنی دی په سکون سره کم چې په عین باندې دی ځکه د ضمائر بارزه مرفوعه د پیوس کېدو په صورت کې فعل ماضی دا په سکون سره مبنی وی او دا تو اسم غیر متمکن ضمیر دی دا مبنی دی او فی حرف جر مبنی دی ہی دا اسم ضمیر مبنی دی مهمات جمع مؤنث سالم دا حالت رفعیه ضمه سره او حالت نسبی جری دواړه کسری سره دی او دلته کې د مفعول به په وجه منصوب دی یعنی مفعول به دی علامت د نصب دا کسره د تا دا النحو مجرور دی او علامت د جری کسره د و دا د دې بیان مخکې شو زګا او علی حرف جر مبنی دی ترتیب اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعیه ضمه سره حالت نسبیه فتح سره حالت جریه کسره سره دی دا علی په وجه مجرور دی علامت د جر کسره د بعد الکافیه اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعیه ضمه سره حالت نسبیه فتح سره حالت جریه کسره سره دی
د مضاف الیه کېدو په وجه باندې مجرور دی او علامت د جر کسره د تا ده مبوبا دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره حالت نسبیه فتحه سره او حالت جریه کسری سره دی د حال کېدو په وجه باندې منصوب دی علامت د نسب فتحه د بعد مفصلا دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره حالت نسبیه فتحه سره او حالت جریه کسری سره دی او په مبوبن باندې د عطف په وجه دا هم منصوب دی علامت د نسب فتحه د لام ده با حرف جر مبنی دی عبارت دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی په ضمه سره حالت نسبیه فتحی سره او حالت جریه کسری سره دی د حرف جر په وجه باندې دا مجرور دی او علامت د جر دا کسره د تا ده واضحة اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره حالت نسبیه فتحی سره او حالت جریه کسری سره دی د مجرور د صفت کې دو په وجه دا هم مجرور دی او علامت د جر کسره د تا ده مع ظرف دی مبنی دی په فتحی سره اراده دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره دی حالت نسبیه فتحی سره دی او حالت جریه کسری سره دی د مضاف الیه کې دو په وجه باندې دلته مجرور دی او علامت د جر دا کسره د دال ده الامثله دا جمع مکسر منصرف دا حالت رفعی ضمه سره دی حالت نسبیه فتحی سره دی او حالت جریه کسری سره دی د مضاف الیه کې دو په وجه باندې مجرور دی او علامت د جر کسره د تا ده فی حرف جر مبنی دی جمیع دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره حالت نسبیه فتحی سره حالت جریه کسری سره دی د فی په وجه باندې مجرور دی او علامت د جر دا پکې کسره د عین ده مسائل دا اسم غیر منصرف دی حالت رفعی په ضمه سره دی حالت نسبی او جری دواړه فتحی سره دی دلته کې د ها ضمیر طرف ته د اضافت په وجه باندې دا په حکم د منصرف کې دی یعنی کسره په بیا راځي په دی وجه د مجرور کېدو په صورت کې په نام باندې کسره ده ها دا اسم ضمیر مبنی دی من حرف جر مبنی دی او غیر دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره حالت نسبیه فتحی سره حالت جریه کسری سره دی او د حرف جر په وجه باندې مجرور دی علامت د جر کسره دراله تعرض دا اسم مفرد معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره دی حالت نسبیه فتحی سره دی حالت جریه کسری سره دی د مضاف الیه کې دو په وجه مجرور دی علامت د جر کسره د ضاد ده لام حرف جر مبنی دی ادله دا جمع مکسر منصرف له حالت رفعی ضمه سره حالت نسبیه فتحی سره حالت جریه کسری سره دی د لام په وجه باندې مجرور دی علامت د جر کسره د تا ده و حرف عطف مبنی دی العلل دا جمع مکسر منصرف له حالت رفعی ضمه سره حالت نسبیه فتحی سره حالت جریه کسری سره دی او په مجرور باندې د عطف په وجه دا هم مجرور دی علامت د جر دا کسره د لام ده لام حرف جر دا مبنی دی عن مصدری حرف دا مبنی دی لا نافی حرف مبنی دی یشوش دا فعل مضارع نه دا واحد مذکر غائب صیغه دا معروف و مجهول دواړه لستی شي یشوشا دا معروف لستلو په صورت کې د دی فاعل دا هو ضمیر دی کوم چې مختصر یا تعرض تراجی دی او ذهن المبتدی مفعول به دی د مجهول لستلو په صورت کې ذهن المبتدی دا نائب فاعلی که په واو باندې کسره اولستلی شي نو معروف به یشوشا او که په واو فتح اولستلی شي نو بیا مجهول یشوشا د ان مصدر په وجه باندې فعل مضارع منصوب ده او دا د فعل مضارع په سلور اقسام کې د اعراب چې کوم سلور اقسام دي دا پکې اول قسم دی یعنی مفرد صحیح غیر مخاطبه مفرد صحیح غیر مخاطبه او د دې حالت رفعی په ضمه سره حالت نسبی په فتحی سره او حالت جزمیه په سکون د لام کلمې سره دلته کې په دویم شین باندې فتحه دا علامت د نسب دی د ان مصدریه په وجه باندې دا منصوب دی ذهنو یا ذهنا دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعیه په ضمه سره حالت نسبیه فتحی سره حالت جریه کسره سره دی که مفعول به شنو بیا منصوبی لالا یشوش ذهن المبتدی او که چرته کې نائب فاعل شي لالا یشوش ذهن المبتدی نو بیا مرفوع ویل کیږي او په دغه صورت کې په نون باندې چې کومه ضمه ده نو هغه بیا علامت د رفع وي
المبتدی دا اسم منقوص تی، دا اسم متمکن پشپاړسو اقسامو کی اسم منقوص تی. حالت رفعیه په تقدیر د ضمه سره، حالت نسبیه لفظی فتحه سره دی، او حالت جریه تقدیر د کسره سره دی. دلته کې مضاف الیه واقع شوی دی، په دی وجه مجرور دی، علامت د جریه په یا باندې کسره تقدیری ده چې په نظر ناراضی په اصل کې موجود ده. عن حرف جر مبنی دی. فهم دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی، حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبیه فتحه سره، حالت جریه کسره سره دی. مجرور دی د حرف جر په وجه باندې، علامت د جر کسره د میم د. المسائل دا اسم غیر منصرف دی، حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبیه جری دواړه فتحه سره دی. دلته کې د الف لام راتلو په وجه باندې په حکم د منصرف کې ګرځیدلی دی، یعنی د مجرور کېدو په صورت کې کسره قبلی. په دې وجه د مضاف الیه کېدو په وجه مجرور دی، علامت د جر پکې کسره د لام ده. و حرف عطف مبنی دی، سمیتو فعل ماضی مبنی دی په سکون سره، او تو دا پکې اسم ضمیر مبنی دی. با حرف جر مبنی دی. هدایتی دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی، حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبیه فتحه سره، حالت جریه کسره سره. دا حرف جر په وجه باندې مجرور دی، علامت د جر کسره د تا ده. النحوی دا اسم معرب مفرد منصرف قائم مقام د صحیح دی، حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبیه فتحه سره، حالت جریه کسره سره دی. د مضاف الیه کېدو په وجه مجرور دی، علامت د جر کسره د و ده. رجاء دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی، حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبیه فتحه سره، حالت جریه کسره سره دی. د مفعول له کېدو په وجه باندې منصوب دی، او علامت د نصب فتحه د حمزه ده. عن مصدر ناصب حرف دا مبنی دی. یهدیه دا فعل مضارع مفرد معتلیائی غیر مخاطبه دا، فعل مضارع مفرد معتلیائی غیر مخاطبه. حالت رفعیه په تقدیر د ضمه سره دی، حالت نسبیه په فتحه لفظی سره دی، او حالت جزمیه په حذف د لام کلمه سره دی. دلته د ان مصدر ناصب په وجه منصوب ده، علامت د نصب فتحه د دویمه یا ده. په دویمه یا چې کوم فتحه ده یهدیه، نو هغه علامت د نصب دی. الله دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی، حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبیه فتحه سره، حالت جریه کسره سره دی. د یهدیه د فاعل کېدو په وجه باندې مرفوع دی، علامت د رفع ضمه ده هاده. تعالی دا فعل ماضی دی مبنی دی، او با دا حرف جر مبنی دی. ہی دا اسم ضمیر مبنی دی. الطالبین دا جمع مذکر سالم دا، حالت رفعیه په و ما قبل مضمون سره، حالت نسبی جری دواړه په یا ما قبل مکسور سره دی. دلته د یهدیه د مفعول به کېدو په وجه باندې دا منصوب دی، علامت د نصب په دی کې یا ما قبل مکسور ده. و حرف عطف مبنی دی. رتبت فعل ماضی مبنی دی په سکون سره، او تو دا اسم ضمیر مبنی دی. هو دا اسم ضمیر مبنی دی. على حرف جر دا مبنی دی. مقدمت اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی، حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبیه فتحه سره، حالت جریه کسره سره دی. دا على حرف جر په وجه باندې مجرور دی، علامت د جر کسره د تا ده. و حرف عطف مبنی دی. ثلاثتی دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی، حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبیه فتحه سره، حالت جریه کسره سره دی. او په مجرور باندې د عطف په وجه مجرور دی، علامت د جر کسره د تا ده. اقسام دا جمع مکسر منصرف ده، حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبیه فتحه سره، حالت جریه کسره سره دی. د مضاف الیه کېدو په وجه باندې مجرور دی، علامت د جر دا کسره د میم ده. با حرف جر مبنی دی. توفیق دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی، حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبیه فتحه سره، او حالت جریه په کسره سره دی. د با حرف جر په وجه باندې مجرور دی، او علامت د جر دا کسره د قاف ده. الملک العزیز العلام دی کی هر یو چې دینو دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی، حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبیه فتحه سره، حالت جریه کسره سره دی. او د مضاف الیه کېدو په وجه باندې دا مجرور دی، او علامت د جر پکې کسره د کاف د په الملک کی، کسره د زاد په العزیز کی، او کسره د میم د په العلام کی.